په معاشره کې د نوجوان طبقه دا غوی دا زندگی چې په کم حالت باندې روانه ده دا انتهایی خطرناک ده. لکه د نوجوان حیثیت دین اسلام او شریعت چې بیان کړی دی او د نوجوان کوم کارنامې چې په حیثیت د نوجوانه او د نوجوانه په عمر کې مونږ ته بیان کړی دي، هغه مونږ له تعلیم راکړي چې ګورستا دغه عمر د نوجوانه دا د کارنامو دی، دا د دین اسلام د پاره د قربانې دی، دا د الله رب العالمین په دین باندې د مضبوطېدو د کلکېدو دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د اصحاب کهف واقعه چې بیان کړی دا، الله پاک فرمای نحن نقص عليك بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله پاک فرمای دا اصحاب کهف دا واقعه مونږ پتا سو بیانو او دا بیان په صحیح طریقې باندې کو، سچای او صداقت سره بیان کو، د ځان پکې کمی بیشي نشته دی. الله پاک فرمای اصحاب کهف سوکو انهم فتیه، الله وی دا نوجوانانو، الله وی دا ځوانانو، آمنو بربهم خپل رب باندې ایمان راوړلو او په هغه ایمان داسې مضبوط ولاړو چې د هغه زماني حکومت او بادشاہت ته چیلنج ورکړو. د هغه حکومت مطالبه چې د الله رب العالمین د ذات سره د شرک وا، د الله نه د بیزاره وا، دغه د شمار نوجوانان اغي د الله رب العالمین په ذات د الله په وحدانیت او دین باندې مضبوط ودرېدل. الله وی دا نوجوانانو نو ما تعالی درس میلاویږي، ما تعالی ترغیب او تعلیم زما استاد تربیت کیږي چې ګوره په ځوانه کې او په نوجوانه کې د الله په دین باندې مضبوط پاتې کېدل دا یو کارنامه ده. او دغه رنګه ابراهیم علیه السلام ابتدا نواله تر د انتها پر ټوله زمانہ دا د الله رب العالمین د دین په قربانۍ کې تیر کړي وا. دغه ابراهیم علیه السلام چې کله د خپل قوم د مشرکانو بوتان مات کړو، نو چې کله د ابراهیم علیه السلام دغه قوم دغه خپل تهوار نه واپس رااله او هغه خپل بوتانی ولیدل چې دا خو چا مات کړي او ټوټي کړي دي، نو تاسو وکړو چې زمونږ د دې بوتانو سره دا حال چا کړی دی؟ نو دا چې کوم خلک حاضرینو اغي جواب ورکو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. موږ د یو ځوان نه اوریدلیو چې د بوتانو تذکره کوله چې دا د غیر الله د الله رب العالمین په مقابله کې تاسو د دین خدایان جوړ کړي. یقال له ابراهیم، هغه ته ابراهیم ویل کیږي او دغه قوم ته تعبیر کوي فتن. موږ د یو ځوان نه اوریدلی دي. نو د ابراهیم علیه السلام دا د ځوانه عمر دی. الله پاک د ځوانه د عمر کارنامه بیانوي، ما تعالی درس را کوي چې د ځوانه په عمر کې د الله د دین لپاره قرباني ورکا، په ځوانه کې د الله رب العالمین دین ته ځان وقف کول، د الله سره نږدې تعلق جوړول، دا د پیغمبرانو صفت دی.